قدرمنو کتونکو نن ټاپک سیدی هغه دی د سرحداتو باندې سکمي خطرې دي، کمی مسلې دي، کم مشکلات دي، کمی پریشانیاں دي، په دې باندې به نن خبرې اترې موږ سره کوو. نو که موږ وګورو دا وخت په موجوده حالاتو کې د پاکستان او افغانستان سي کم سرحدي علاقې دي، دا یو ډېره اوږده سرحدي پټۍ ده، ډېره اوږده سرحدي پټۍ ده او په دې پټۍ باندې حالات چې کوم دي هغه نارمل نه دي او حالات چې کوم خراب دي. نو زموږ کوم وزارت داخله ده دغه د وینا مطابق د افغانستان لخوا دخل اندازی کیږي او دا دخل اندازی په کم انداز کې کیږي ځکه چې ویل کیږي دا چې د افغانستان په ځکه باندې هغه خلک پراته دي کم چې په پاکستان کې بدامني غواړي، په پاکستان کې د دهشتګردي کاروایانې چې دي دا کوي او دلته حالات خرابول غواړي او بېګناه انسانان چې دي دا وژل غواړي. پاکستان بار بار د افغانستان سی کم موجوده حکومت دی ودې ته په څو ځله باندې ویلي دي، بلکې وزارت داخله دا هم وایي چې ثبوتونه هم ورکړل سوي دي چې دا ګروپ د دې ګروپ دا خلک دا راځي بارډر کراسي او د پاکستان په علاقو کې بدامني وکړي او بیا لدی ورسو دی واپس بیا په آرام سره لاړ شي افغانستان ته او دغه خلکو په دې ځکه کیمپونه سکم دي دا موجود دي. نو باید سي افغانستان چونکه د پاکستان ورور ملک دی، همسایا ملک دی او لډيري مدې څخه دلته تعلقات سکم دي، هغه ډېر برادرانه تعلقات اوسېدلي دي، د ورونو پرنګه تعلقات سي دي دا اوسېدلي دي او بیا کوم وګورو د بارډر اخواته او د بارډر را دی خواته دواړو خواو ته سکم قومونه کم قبایل پراته دي، دا یو قبایل دي دغه په منځ کې رشته هم موجود دي. خو لیکن افغانستان موجوده حکومت په دې حق له د پاکستان دا خبره سکمه ده دا دومره سیریس نه واخیستله او نه اخیسته ده او مسلسل په پاکستان کې سکم دی هغه د دهشتګردي واقعات سکم دی هغه کیږي. نو په دې باندې د پاکستان موجوده حکومت ډیره سخت خواهم بده کړې ده او بلکې تاسو ولیدلو چې یو دوه ځله سرحدي جړپونه سکم دي هغه هم منځته راغلو لدې کبله یو ټینشن سکم دی د بارډر اخواته خلکو ته او دې خواته خلکو ته هم پیش ولی. نو پاکستان دا غواړي چې زموږ پر امنه تعلقات وي، د ورورګلوي یو فضا وي، د دوستۍ یو فضا وي، خو لیکن د افغانستان لخوا شکایت دا دی چې دوی د پاکستان دې خبرې ته دومره خیال نه کوي، دومره پروا نه کوي د پاکستان د دې خبرې هغه له وجې د حالات چې کوم دي په سرحداتو باندې خراب دي. دویمه خبره دا ده ګوري د افغانستان موجوده حکومت له پاکستان سره په تجارت باندې هم بندیز لګولې دي او د دې بندیز له کبله د پاکستان چې کوم تجارتي خلک دي حلقه ده یا د افغانستان چې کوم تجارتي حلقه ده دغه په منځ کې یو تعلق او له ډېرې مدې څخه له کلونو څخه د دوی خپل یو کاروبارو قانوني کاروبار چې کوم دی دا به کېدلی، خو لیکن هغه کاروبار موجوده د افغانستان حکومت چې دی په باندې د بندیز لګولو اعلان کړی دی. نو د دې وجې په سرحداتو باندې پراته د تجارتي خلک چې کوم دي هغو ته یو ډېر لوی نقصان دی. د پاکستان کوشش دا دی چې
په دې خطه کې د جنوبي ایشیا په دې خطه کې امن راولي او په جنوبي ایشیا په دې خطه کې له امن سره امن تر ټولو لوی شرط دی د دهشتګردي خاتمه تر ټولو لوی شرط دی بیا به په دې جنوبي ایشیا کې امن راځي سکون به راځي ترقی به راځي او خوشحالي به راځي